د مفتی ندیم صاحب حقیقت وختن په وختن تاسو ته الله ښکاره کوي. وګورئ د دوی د پروګراماتو طریقه کار، دوی چې چا لذي پروګرام له هغه نور وضاحت کې نظم چې کوم انداز کې دوی پروګرام ورکوي، بیا چې هلته لاړ شي د ډېرو ځایونو نه ما ته رابطه وشوه. ما ته ویې مفتي صاحب مونږ راوستی پروګرام له دومره پیسې هم ورکړې، هغه په دې مخ ور وویشتې او دغه کې به تاسو ته داسې ویډ هغه استادو چې موږ په 2021 کې شیرپا ته راوستو دستربندۍ له بیان یې وکړو. د بیان نه پس ولې موږ 5000 روپۍ ورکړې. پېټرول ټول د 1500 روپو څیزې دي. زه ورسره په خپله پېټرول پمپ ته تللي د دې خبرې ما سره ټول جماعت هم ګواهي، ټول کلي هم ګواهي او څوک یې چې بیا ګیر کړو هغه کس هم موجود. 5000 روپۍ ولې موږ ورکړې. نو د 5000 روپۍ زه نه اخلم. زموږ یو کس و هغه موټر کې کېنو ځان سره او ورته ووایي صبر وکړه چې زه دلته پیسې درکوم، یو 15 منټه صبر وکړه. هغه یې روان کړی و، هغه روډه پورې ورسوو. موږ ورته بیا چانده ماده مو ولې وکړه 300 روپۍ مو ولېږلې. نو ستا استاد بیا نت دی وایي ما باندې اوس روټۍ نو په هوټل کې پیکاپان وکړل. نو دې چې وایي زه د حق لپاره، حق او باطل لپاره زما را سرم قربان، د حق او باطل لپاره زه عرض یې ځم. نو ته به د پیسو لپاره ځې او ته بیا رالږې اسماعیله په خپل دیوبندي باندې ردونه کوي او خپل دیوبندي نه چیلنج ورکوي. ستا د قاضي کلینا خوا جهانګیر آباد نمبر 1 کې ته اوسې. ستاسو دا کم چې تاسو په ځان دا نوم یې المرکزة الحنفیه، دا په مدرسه چې ستاسو یادېږي د حنفیانو مرکز. نو ته به خپل دیوبندي ردونه کوې، اول خپل کور خلک سموي بیا باروځي. د دې جهانګیر آباد نمبر 1 نه چې ورهخوا شي جهانګیر 2 ورته وایي طارق اغوان قلعه سره دغلته چې د وابیانو مرکز دی، د وابیانو مټ کلی دی. تا دغلته یو مناظره کړې، دغلته یې بچا باندې رد کړي خو صرف په موبایلو باندې لګي. خو هلته ته ځکه نه ورځې چې هغې کې ستاسو مفاد نشته، ستاسو پکې پیسې نشته، تاسو لرې لرې ټوټون دې لپاره کوئ چې دې کې موږ ته ډېر پیسې دا تاسو یو روزګار چالو کړی. کم یو عالم زموږ مشر مناظره کړی. او زه چې کومه خبره کوم دا به په شواهدو سره کوم، زما هره خبره به په دلیل وي او انشاءالله اصلاحي به وي. تاسو به هم ډېرو ځایونو ته دې پروګرام له بوتلی دستربندۍ له بیان دپاره به هم بوتلی. نو یو قاري صاحب ما ته نن وی دوی موږ راوستي وو او هغه کال هم یاد کړی، هغه ټیم هغه هر څه پکې یاد کړي دي او وایي موږ ولا روپۍ چې کله ورکولې پیسې هم ورکړې وایي چې دا خو کمې دي. وایي موږ ورته وی چې یاره نور خو نشته، موږ سره دومره بجټ انتظام نشته. وایي زموږ نه کس ځان سره ګاډي ته وخېجو چې پیسې راکوي. وایي بیا موږ چانده وکړه او دله هغه پیسې برابر کړي. او ډېرو ځایونو ته دی چې پروګراماتو له تللی دی او چې هلته چې لاړ شي نو دغه موضوع مناسب سره دی بیان هم نه کوي، موقع شناخت هم نه دی. که نه چې یاره سړی یو ځای ته لاړ شي یو خاص ټاپک وي، افتتاحي سنگ بنیاد دی، د مدرسې تعمیر دی یا ختم القرآن دی، په یو موضوع باندې سړی لاړ شي په هغې ټاپک هلته بیان وکړي. نو دی که هر ځای ته تللی دی دا خبره ګورئ زما بالکل حقیقت دی او ډېر علما به د دې تصدیق کوي، یاد یې ساتئ. او دا ډېرو ما ته هم وی چې کوم ځای ته دی تللی دی هلته فساد او فتنه او انتشار جوړ کړی دی. چې چا بوتلی دی هغوی مو ته حیران دي، کله وابي ته چیلنج ورکوه، کله بریلي ته ورکوه، کله پنجپیري ته ورکوه. نو هغه کوم چې میزبان و د ده په هغه راتلو به بیا ستومان و. نو دغه خو د مفتی ندیم صاحب حقیقت دی. وختن په وختن تاسو ته الله ظاهری او دغه نام نهاد خلک د تاسو مناظرین جوړ کړي. ما دغه سندونو مطالبه وکړه، دوی سره سند هم نشته، بې سنده مفتیان او چته به مقبول جید وغیره داسې راسبین بی. هغه فیض الحسین خو بیخي داسې غیب شوی دی چې اوس هم مفتي ګورلي صاحب پسې دی تحریري لیکل کوي. او دا اسماعیل غریب خو دا خو په تعویضونو مشهور دی. تاسو وګورئ ډېرو کسانو د الله په ذات قسم خورم ډېرو کسانو ووي چې دی ډېر ګران تعویضونه کوي په 10,000 او په ګارانټۍ سره او داسې مختلف نور دغه کې نظم. ځکه چې تاسو وایئ چې پنجپیریان ته پیدا اخلي او دغه رنګې نور بریلیان ته اخلي. پنجپیریان بریلیان به د ده په شان بې ادبه بې وقوفه نه وي. هغوی تاسو وګورئ هغوی مفتی ندیم کنځل کوي، د ده دا ملګري دا چمچې کنځلې کوي. نو موږ ځکه کنځلو ته مجبوره شو. ګینې تاسو دا کوشش وکئ چې د ادب دایره کې، احترام په دایره کې، د اصولو په دایره کې د عالم چې کوم شان دی په هغه شان باندې مناظرې ته کښېنئ. چرې به م یو بل ته فحشګویي کنځل بدرد ونه وایه. او څومره مناظرې چې د دې شوي دي وی ګورئ، یوه مناظره هم چېرته دوی ګټلې نه ده. چېرته هغه یو مناظره کې
د دوی اتفاق غونته راغلی دی او یاد یې ساتئ چې کله مناظره ختمه ده د دې کسانو جدا کلیپونه کړي دي په هغوی پسې کنزل بدرد وی او د هغوی کسانو جدا کلیپونه کړي په دې پسې بدرد وی د دې څه معنی شوه د دې څه تاثر دی عوامو ته دا فیصله به عوام کوي انشاءالله په دې خبره اوس پوه دي او دا حقیقت او د دې اصلیت دنیا ته ښکاره شو یا به ژوندی یم یا به مړ یم یاد یې ساتئ مرګ جون دا مرګ د هر څه نه مخکې دی د پته نه لګي که چرته زما په ژوند کې د یو عالم دیوبندي پسې خوله کولاو کړه انشاءالله د اصلاح او د نصیحت او دغه رنګې د دعوت او د مذاکرې په شکل کې به زه د دوی اصلاح کوم انشاءالله او که وفاتم مرګ حق دی د الله فیصله ده هېڅ پته نه لګي او که چرته دنیا نه تلی وم نو بیا زما دا کلیپونه به د دوی اصلاح کوي د دې ټول کنزلماران احنافو یو خبره به دوی ته په دلیل کې پیش کیږي ان شاء الله العزیز